بسم الله الرحمن الرحیم. او د ذاکرینو متعلق مولانا زکریا صاحب لیکلي هغه حدیث را نقل کړي دي، دا ذکر جهر بیان کړی دی، دا په زوره باندې چې لا اله الا الله وی الله الله وی. بعضې ناپوهه خلک وی دا تاسو ولې چغې وښئ په زوره باندې ذکر ولیکوئ او دا ناروا دی او دا ناجایزه دی او داسې دی او داسې. مولانا زکریا صاحب په فضایل ذکر کې دی، فضایل اعمال کې لیکلي وی چې کوم خلک فضایل د ذکر جهر ته بدعت وی د دوی په حدیثو باندې نظر نی، په حدیثو نظر نشته ځکه ورته بدعت وی. که دوی حدیث ویلی وی د دوی په حدیثو مبارکو باندې نظر وی، دوی ته حدیث مبارک معلوم وی، دوی به چرم دی ته بدعت بیانوي. نو وی کوم خلک چې ذکر جهر ته دی په زوره ذکر ته بدعت وی د دوی په حدیثو باندې نظر نشته دی. او بیا ورپسې مخکې وی چې مولانا عبدالحی لکنوي صاحب د ذکر جهر په ثبوت کې د 500 نه زیات حدیثونه راجمع کړي دي او هغې ته نوم ایښی دی صباحة الفکر فی الجهر بالذکر. د ذکر جهر په ثبوت کې د 500 نه زیات احادیث وی راجمع کړي. نو چې د یوې مسلې د ثبوت لپاره 50 حدیثونه موجودي یا د 500 نه زیات حدیثونه موجودي او بیا یو سړی راپاسي و هغې ته ناروا وی، نو دا څومره جاهل چې یو مسله د 500 حدیثونو نه ثابته او بیا یو سړی وی نه دا ناروا دي، دا بدعت دی، دا ناجایزه دی. نو داسې سړي ته به ته څه ووایې؟ دا به وایې چې خدای دې پوه کړه. نو دغه د ذکر دغه دولت دا به ذاکرینو سره تا ته حاصلیږي. د تهجد و عادت دا چې د تهجد ګزارو سره وخت تیر کړي، او دا خو د دنیا د خلکو هم تجربه ده چې کوم یو کار زده کوې نو د هغه کار والا سره به وخت تیری. که څوک وایي چېره زه درزیتوب زده کوم، نو دی به درزیتوب زده کولو دپاره د درزي دکان ته ځي، د درزي شاګردي به کوي، د هغه نه به چل زده کوي، چې ورته څه وایي هغسې به کوي. یو سړی وایي زه مصریتوب زده کوم، مصري خانې ته به ځي، هلته کې به هغه اوزار چې دی نو پیژني. نو د هر فن دپاره خپل خپل خلق الله جل جلاله پیدا کړي دي. الله جل جلاله غواړم چې د خدای رضا راته حاصله شي، د خدای مینه مېړه ته راشي، د خدای او د رسول هغه عشق هغه دولت زما نصیب شي، نو بیا به د خدای او د رسول عاشقانو سره کینې. د ذکر دولت غواړي نو د ذاکرینو سره به کینې، هله به هغه دولت تا ته نصیب کیږي. نو الله جل جلاله دې د قرآن عظیم الشان هغه برکات او فیوزات زمونږ نصیب کړي. د رمضان المبارک چې څومره برکات او فیوزات هغه دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي. او الله جل جلاله دې په صحیح معنو کې مونږ ټول ذاکرین کړي. ذکر